ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريا وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعزم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام أكابر علماء كرام خصوصا دغه عظیم مبارک محفل او مجلس میزبان زمونږ استاد د ټولو په شریک باندې مشر حضرت مولانا جمال الدین صاحب حضرت مولانا محمد الیاس صاحب حضرت مولانا حمداللہ جان صاحب حضرت مولانا قاری ضیاء الحق صاحب او دلته د دې کومو د حضرت مولانا جمال الدین صاحب د بچو چې هغه باندې الله تبارک وتعالى یو ډیر عظیم فضل او احسان وکړ چې درې زامنې دي او الحمدلله په هغې کې دا دوه عالمان شو حافظان او قاریان هم دي او د هغې هغه علوم دینیه د هغې تکمیل هم وشو هغه عظیمه خوشحالي هم ده او بیا ورسره دا غي د واده او د نکاح سلسله هم ده او الحمدلله چې کومې انګیان دي د حضرت مولانا جمال الدین صاحب کور ته د دغه بچو دپاره راوستي نو الحمدلله هغه حضرت مولانا حمدالله جان صاحب ما ته وفرمایل چې یوه د قرآن مضبوطه حافظه ده او بله الحمدلله عالمه ده دا د الله تبارک وتعالی د طرف نه یو خصوصی انعام و احسان دے پا دغا خاندان باندے مونگ عرض ہے کہ تقریباً اکثریت بیان کے دا خبر کو چی پا ضلع 400 کے الحمدللہ سمرا عظیم علمی خاندان چی دیر زیاد کثرت سر علماء دا پا کم خاندان کی موجود دی نو دا الحمدللہ دا حضرت مولانا الیاس صاحب دی دا غی دا خاندان دے داغی والد محترم 1943-44 کے دغه جنوبی ایشیا د ټولو نه عظیم محدث د حضرت مولانا نصیر الدین غرغشتوی رحمه الله داغی شاگرد پاتې شوی دی داغی فیض یافته دی او الحمدلله په دغه علاقه کې په خپل ژوند کې داغی ډیر لوی خدمات دي په دې ټولو جماعتونو کې د قرآن پاک درسونه او دارنګه چې کوم دی بچو له ترغیب ورکول د هغې ماشومانو بچو په غنساخو باندې به اکرام کو د خپل جیب نه ګرځېده به دا واړه ماشومان بچی دا به قرآن ته چې کوم دی سیب کېنول نو الحمدلله په دغه علاقه باندې
دغه د 1943-44 نه راواخله دا تقریبا سکم یو صدی دا د دغه خاندان هغه علمی اثرات او برکات دي او بیا الحمدلله دا هغه ټول بچي چې څومره دي نو دا ټول الحمدلله لوی عالمان دي او په هر ځای کې هغې چې موجود دي نو الحمدلله عظیم خدمات شروع کړي دي د هغې په بیانونو کې د حق اظهار وي او دارنګې د باطل رد چې کوم دی صاحب دا پکې وي او هغه برکات د هغې الحمدلله هغې خپل اولاد ته را منتقل شو د حضرت مولانا الیاس صاحب د هغې ټول زامن الحمدلله عالمان حافظان او قاریان دي بهترین مدرسین دي دغه شانتي حضرت مولانا جمال الدین صاحب د هغه درې واړه زامنو کې دوه الحمدلله عالمان شو بل بم عالم شي حافظان او قاریان دا دومره الحمدلله دا د الله د طرف نه عظیم فضل و کرم دی او ډېر لوی احسان دی د رب د طرف نه په دغه خاندان باندې او ستاسو د دې ټولې علاقې دپاره دا یو عظیم سعادت دی یو لویه خوشحالي ده چې کوم ځای کې الله تبارک وتعالی علما پیدا کی دغه ځمکه دا په نورو ځمکو په نورو علاقو باندې فخر چې کوم دی صاحب کوي لہذا محترم عزیزانو حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هغه خپله باندې لیکلی دي وایي کله چې زه پلار طالبۍ ته کېنولم او استادانو ته کېنولم او ما باندې چې کوم دی قرآن پاک شروع که درس را باندې او دارنګې زده کړې را باندې شروع کړه نو باقاعده ما دوه خوبونه چې کوم دی ولیدل یو خوب مې دا ولیده چې یو حوض دی یو تالاب دی او دارنګې هغې کې د اوبو په ځای باندې د پوارې نه سپین زر را روان دي او دا شاته ما پسې را روانو زه مخکې روانو دا شاته را پسې بل خوب مې ولیده چې د یو دنیاوي حکمران دی هغه ماله یو خط راکه چې موږ به تاله ډېر لوی عزت درکو دویم یو لوی بزرګو هغه راله په خوب کې یو خط راکه هغه هم راته ووایي چې موږ به تاله ډېر لوی عزت او احترام درکو وایي چې کله ما دا خطونه خوب کې وکتل د بزرګ چې کوم خط را کړی د دې په حاشیه د جناب محمد رسول الله دا دغه چې کوم دی دا مهرونه لګېدلي او د هغې بل دا حاشیه چې د بادشاه را کړی دا سمه نه ښکارېده ما په دارالعلوم دیوبند کې خپل استاذ د حضرت مولانا یعقوب نانوتوي رحمت الله علیه ته دا خوب بیان کړ نو هغه مالا د دغه خوب تعبیر راکړه چې دا کم خطونه یو راله بزرګ راکړه یو حکمران راکړه ما ته وی بچی علم وکړه د دې دواړو طبقو چې دا کم دینداره طبقه ده او دارنګې د بزرګانو طبقه ده د هغې په نظر کې به هم ستا ډېر لوی عزت او احترام وي او دارنګې د دنیادارې طبقې د هغې په نظر کې به هم ستا ډېر لوی قدر و احترام وي دارنګې چې دا حوض نه دا سپین زر تا پسې را روان دي دا دنیا به الله تبارک وتعالی ستا خپونه چې کوم دی صاحب راولي او هغه وایي الحمدلله د دغې خوب تعبیر دا ما په خپله باندې چې کوم دی صاحب وکته او وایي چې کله زه پلار مدرسه کې داخل کړمه بلکې د مخکې نه انتخاب او فیصله کړې وه حضرت تانوي صاحب وایي زه داسې عمر کې وم چې ما بلا پرتوګ هم ناچو پلار مې فیصله کړې وه دا بچی به دینی مدرسې ته لیږم په ده به قرآن او حدیث زده کوم ده نه به حافظ او عالم جوړم بل رور مې وایي دا به چې کوم دی نو سکول ته لیږم په ده به انګریزي زده کومه هغه فرمایي وایي چې کله زما هغه رور انګریزۍ زده کولو دپاره سکول ته ولیږه او زه مدرسې ته ولیږلم نو زما د دې پلار چې کوم دی مشره اورندار وه زما چاچي وه هغه زما دې پلار ته ووایي چې یاره دا یو بچی باندې به انګریزي زده کې دی به ځان له دنیا ګټي خو دا بل چې د مدرسې ته ولیږه دا به څه خوري حضرت تانوي صاحب فرمایي زما پلار امی سړی و د صوم و صلات پابندو وایي قسم دی که دا جمله یو عالم ویلې وه او دا یو بزرګ ویلې وه دا به د هغه په عظیمو کراماتو کې دا به لیکلی شوی وه لیکن دی چونکې امی سړی و نه عالمو او نه د بزرګانو په سب کې مشهورو خو ما ته د خپل پلار حالت معلومو وایي زما دې پلار زما دې چاچي ته ډېر غوسه شه او سترګې سرې شوې ټول عمر یې د قدر و احترام کړی خو چې دا جملې واورېده ورته یې ویې ستا څه خیال دی
چې د باندې به علم حاصل کم دی به څه خوري وای دا کم بچی چې ما مدرسه سکول ته لېږلی او انګریزي زده کوي انشاءالله که د دا علم وکړه او د چې کوم دی صاحب علم حاصل کړه دغه انګریزي خوان دا به د پخپو کې په ناسته باندې فخر محسوسوي حضرت تانوي صاحب وایي زه ورکوټ ما د پلار دا جمله دا په زړه باندې ولیکله والله العظیم چې ما په زبان حال باندې دا ادراک او اندازه ما ته لګېدلې چې زما پخپو کې به دا انګریزي خوان رور کله ناستو د به زما خپې چاپي کولې او په هغې کې به ما ته اندازه لګېده چې دی لطف او خوند محسوسوي لہذا محترم عزیزانو نو دا الحمدلله یو لوی نعمت دی چې چاته الله تبارک وتعالی دغه ورکی د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک حضرت عائشہ ابی کور ته راواده کړه د 9 کالو عمرو چې کله راواده شوه دا د 9 کالو عمر کې وه بخاری شریف د هغې دا واقعه بار بار بیان کړې ده چې دا لا د ماشوموالي هغه خویونه پکې وو دی به اوړه راواخیستل حضرت حفصه فرمایي اوړه به یې په خانه کېښي دا به د ګوډیانو سره په لوبو شوه چیلۍ به راله اوړه به یې وخوړل دارنګې چرګان به راله اوړه به یې وخرل حضرت حفصه وایي مونږ به دې ته غصه شو چې تا ته د ماشوموالي خویونه نه وځي نو دا کب عمره وه دا رسول الله راواده کړه لیکن نبی علیہ السلام ورته فرمایي وای اے عائشې زما دا تمنا ستانه نه ده چې ته به ماله زیخه جارو کې ته به ماله ډوډۍ ښه پخې ته به تنور خلم بکې ته به جامې ښه انځې د الله پیغمبره زنانه خو کور کې دا کارونه کوي چې دا تمنا ستا زمانه نه ده ستا زمانه څه تمنا ده وای یا عائشتو لیکن شعارک العلم والقرآن اے عائشې زما تمنا دا ده چې زما په کور کې ستا نه لویه عالمه او د قرآن لویه ماهره جوړه شي دا تمنا د دواړو جهانو سردار د حضرت عائشې ابی نه وکړه او الحمدلله هغې نه داسې عالمه جوړه شوه چې اکابر صحابه کرام دا بیا د هغې چې کوم دی صاحب شاګردانو لہذا نن الحمدلله دغه خاندان ته دا فضیلت حاصل دی چې څومره کشران دا په دغه خاندان کې را روان دي نو هغه یا طالبان دي او یا الحمدلله حافظان او قاریان او یا چې کوم دی صاحب عالمان شو او نن دغه عظیمه خوشحالي د خاده او د واده دا په هغې باندې چې کوم دی صاحب راغلی ده نو د دې عظیم محفل او مجلس د دې انعقاد یې پکې وکړه چې د دې په ذریعه باندې موږ د دغه مجلس د حاضرو مسلمانانو لا د خپل ګاونډ لا د خپل چاپیرچل لا دا ترغیب چې کوم دی صاحب ورکو چې لہذا دا علماء کرام دا خو په دې دستاربندو کې چې کوم دی مونږ ته بیانات کوي او دا مونږ ته په دې مقبرو کې په جنازو کې بیانات کوي جمعو کې بیانات کوي شبی جمعو کې چې کوم دی صاحب بیانات کوي لیکن محترم عزیزانو د دې نکاح او د واده په موقع باندې ام دا علماء کرام هغې چې کوم دی نو داسې انتظام وکړي چې کله د علماو کورنۍ کې خادي او وادی یا دارنګې د هغې دوستانو کې خادي او وادی او هغې د دغې خپلو علماو سره مشوره وکړي نو هغې ورله د داسې مجلس مشوره ورکړي چې هغې کې نعتخوانان راشي هغې کې د قرآن حافظان او قاریان راشي هغې کې عالمان چې کوم دی صاحب راشي د قرآن د تلاوت نه آغاز او ابتدا وشي په دې وجه باندې محترم عزیزانو نو الحمدللہ دا سے مجلس انعقاد پکیو کی دا دا دے مقصد دا پارا کئی چی منگ دے خپلو عوام ورونو لا پا دے خپلو خادو کی دا ترغیب ورکو چی سنگ منگ او تاسو دا منز او دس کو او دا رب دا طرف نا یو اہم عبادت گنو روجہ نیسو دا یو اہم عبادت گنو حج لزو دا یو اہم عبادت گنو نو دا پختون مزاج دا دے چی دے کم شے عبادت گنی بیا پا اغا طریقہ باندے اغا ادا کئی چی کم طریقہ شریعت متوحرہ دا اغی دا تخودل دا دارنگے پا اغی کے کددن سے کمزوری او غلطی رازی نو پا اغی باندے دا خپلو علماؤنا دا زان دا پویا کولو چی کم دے سیب کوشش کئی الحمدللہ
دق شانت دا خادی دام یو اهم عبادت دے دا نکاح کول دام یو اهم عبادت دے منگ دا دے مجالسو پا ذریعہ باندے ام دغا ترغیب دے خپلو مسلمانان رونو لا او دارنگ دے خپلو عوام رونو لا ورکو چی دا دا دوارو جہانو دا سردار یواز نا بلکہ دا تمام انبیاء عمل دے قرآن پاک کی اللہ فرمائی سمر انبیاء چی ما پا مقدس مکہ باندے را لے گلی دی دے ٹولو نکاحو دا کڑی دا غی ٹولو اولاد چی کم دے سیب دا شوے دے لہذا محترم عزیزانو چی دا تمام انبیاء عمل دے نو بیا پدا سی طریقہ باندے ادا کول بغواڑی چی پا کمو طریقہ باندے انبیاء کرامو نکاحو نکڑی دا دوارو جہانو سردار جناب رسول اللہ مبارک کڑی دی دا غی صحابہ کرامو کڑی دی دا دوارو جہانو دا سردار پا دور کے دا ٹولو نا آسان طریقہ دا رسول اللہ پا سنتو کے دا نکاح او وادو دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا غی پشانت بارو بشخصیت او دارنگ دا غی پشانت عظیم انسان دا غلور دا حضرت حبسہ دا کنڈشوا چکل کنڈشوا او دا غی عدت تیر شا حضرت عمر غنت پلار پخپل را پاسد او لارکی حضرت عثمان والا مخل ورغے ورطوی عثمانا تا تا پتا دا کہ حضرت حبسہ کنڈشوے دا دا حسن و جمال خاوندم دا دا پیغلم دا دا غی عدت تیر شوے دے تا نا کشرم دا خستا که دا نکاح شوق او خواہش وی زبدا حضرت حبسہ دا بتا تا پا نکاح کم اغور توی زما دے ٹیم کی دا نکاح شوق نشتا دا ستی نلار عمر سے بوئی زخپم شما کہ دا حضرت حبسے غنتے دا پیغلے دا حسن و جمال دا خاوندے دا غی ترغیب دا نکاح او دارنگ دا غی چکم دے پخبل دا غی پلار ورتوی نا کئی او دے نقبلی دو سلور روزی بعد بیارا اوتم پا دا خیال باندے دا دوالو جہانو دا سردار دا غیار غار ابو بکر صدیق مخیل راغے ما ورتوی ابو بکر تا تا پتا دا حضرت حبسہ کنڈ شوی دا دا پیغلم دا 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 حسن و جمال خاوندم دا کستا دا نکاح شوقی چی دا زتا تا پا نکاح کم حضرت ابو بکر صدیق ما تا نخوکلل نوکلل دا سران روان شا زدیر زیاد خپشم چی حضرت عثمان اگر خو زبی تم اکڑما لیکن دخو ما تا دیر سپک نظرو که نے خوکلل نے چکم دے زیب نوکلل لارم کورتا ماوی آئندہ چاہتا پخپلوے نا نکو دو سلور روزی چی تیر شوی دا دوارو جہانو سردار جناب رسول اللہ دا نکاح پیغام را اولے گا ماورتا فوراً خوکلل او چی کلا دا خبرہ منظر عام باندرالا چی حضرت حبسہ دا غی نکاح رسول اللہ سر اشوا نو بیا حضرت ابو بکر صدیق مال راغے ما تیوی عمرہ تبا خپشوی تا تمان خوکلل ندا ناوی او زیاد تا نخپے ما ذکر عثمان بے تمکرم تران غلے لاڑے ما تیوی دا ما سر دا حضور امانتو چی کل حضرت حبسہ دا کن نشوا ما رسول اللہ نے یو مجلس کی ووردل اگوی چی عدت برابر شی زبا خطبہ ور لگم دا نکاح پیغام باور لگم دا ما سر دا حضور امانتو اغلا پتا جرگن وکڑے ما دا راستا تخکار کولے نشا زکا میں نخو کرل او نمی در تنو کرل نو دا صحابو او دا دوارو جہانو دا سردار دا جناب رسول اللہ مبارک دا غپا دور کے نکاحونا دا انتہائی پسادہ طریقہ باندے بکیدل لہذا ننچ دا علماء کرام دا دے اجتماعات و انتظام کئی دا امدے دا پارا کئی چی منگ دا نکاح اغا مسنون طریقہ اغا سادہ طریقہ دا دے اخبلو عوام ورونو تا اخایو دا دوارو جہانو دا سردار دا جناب رسول اللہ دا زڑ ٹوٹا دا جنتی بی بیانو سردار دا حضرت فاطمة الزہرا دا اغی وعدہ دے او دا اغی ڈولائی دا رسول اللہ دو مل مانرہ اغختل یو حضرت ابو بکر صدیق او بل حضرت عمر او بیائی حضرت انس تا او فرمائل وی بہر اگورا کہ سوکوی صحابوں کے دے مجلس تیرا دننکا زد حضرت فاطمة الزہرا دا اغی نکاح دا حضرت علی سے ابسر تڑم یو حضرت زبیر والال دے بل حضرت طلحہ والال دے دائرہ دننکلل او بیا حضور مبارک دا اغی نکاح دا پخپل باندے چکم دے سیب اتڑلا او بیائی دا خپل کور زنانہ ور سرکڑے وی دا دا حضرت علی سیب کور تا ارسوئی قسم دے علماء لکلی وی کہ دا دوارو جہانو سردار غختے دا عرش پر اختے دا با دا دی جنائی
د جنتی بیبیانو د سردارې د هغې په ډولۍ او په جنج پسې راغلی وې دا داسې بې اسرې ولې رخصت کړه وایي دی ځکه په داسې طریقه باندې رخصت کړه چې د قیامته پورې د خپل امت ته د ډولۍ او د واده او د رخصتۍ طریقه دای چې کوم دی صاحب وښودله لہذا محترم عزیزانو امام بخاری هغه دا واقعه را نقل کړې ده امام مسلم را نقل کړې 15 ځایه بخاری دا واقعه را نقل کړې چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه د سره د رسول الله بے پناہ محبت دے دا غزوه بن المستلق نا رسول اللہ را روان دے صحابہ را روان دی دا حضرت جابر اوخا دا انتہائی کمزور وا دا بن رسیدا پا صحابوں پسے لہذا رسول اللہ با تمام قافلہ دا بے حضرت جابر تا ادرولا چے جابر برا ارسید بیا با رسول اللہ قافلہ روان اکڑا یوزل و تا حضور وی جابرہ دا اوخا دے لگرا تیزکا طول قافلہ زتا تا ادروم حضرت جابر و تا فرمائی دا اللہ پیغمبرہ ما دیر اوالا لیکن دا چکم دے نور سپیڈ نالی دا غد دے رفتار دے رسول اللہ یو وڑا چکرا واخستا او دی اخلے یو پا مزغن تی گزار ورکا دا دا حضور معجزوا دا اوخا دا سی تیز شوا چے تمام قافلے کے دا رسول اللہ دا اخنا علاوہ دا اوخا بل چارا لاندے کولے نشوا نو دا دیر سپیڈ کے لاڑا حضرت جابر پس رسول اللہ خپل اوخا ارسولا چے ور ارسید وی جابرہ دا اوخا دیر تیز ندا وی ولی ندا دا اللہ پیغمبرہ وی دا ستا دا وجہ ندا وی دا پمارا خرسے نا وی نا اسی وی درکم وی اسی نرا خرسے کا وی دا با پسلور اوقیه درکم اغاوة فرمائی رسول اللہ وی پا دے خوڑیر بہترین اوخی کی گی خوزا خیر دے دا پا سلور اوقیه زما شوا اغاوی جاب و قبولو شا ادا اوخی نکوزے دا رسول اللہ و توی نا ما تبے چکم دے مدینہ کے حوالہ کے لیکن تدا دمرا تیز رفتاری سر اول روانے وی دا اللہ پیغمبرہ ہفتہ لس رضی اشوے ما وعدہ کڑے دے ستا تعلیمات دی چی وعدہ کڑے سڑے دے پرانا کے کور تزان را رسائی نبی علیہ السلام بے پناہ محبت ورسرا مدینی تا چی ارسیدل نو سحر دیر آگے رسول اللہ مبارک تا اوخے التراوستوے تڑلا حضور ورتوئی تا یو دورکاتا نفلو کا بخاری شریف کی دی دے فنپل ادرد او دغا دوران کے دا حدیے رسول اللہ مبارک تا سمال راغے اغینے ورطا سلور اوقیے ورکڑے بے ورپس یوازو کوئی جابر دے خواراشا یو سو اوقیے نور پاتے ہوئے وی دام یوسا بے ورپس یوازو کوئی جابر دے خواراشا وی دا اخدم دزان سربوزا دمر بے پناہ محبت نو رسول اللہ تی پلارا تپوس کئی وی ابکرن کانت ام سیبا سیبا دے کڑی دا کبا کرا دے کڑی دا وی دا اللہ پیغمبرہ یعنی مقصد دا دے جنائی نے کڑے دا کہ مشر زنانہ دے کڑے وہی مشر میں کڑے حضور و تفرمائی حلا بکرن تلاعبکا و تلاعبها جابر تخو نوجوانے پیغل جنائی دے والے نکولا چہ تا دا اغی دا زوانی خوندون او مزے اخستے وے اغی تانا اخستے وے وہی دا اللہ پیغمبرہ تا اندازہ دا چہ زمان احد کے زمان پلار شہید شوے دے مور میں وفات شوے دا شپگ یا اوہ دا پیغل خوان دے زما پا کور کے ناستی دی ٹولی جینا کئی دی ما دا خپل زوانی خواہشات دا دا خپولان دے کرل اگر جذبات میں کنٹرول کرل ماوی که جینای زنانا ناوی مراولم دے سر بزما دا کور ماحول سنجیدہ پاتے نشی ما خپل خواہش دباو کا او ما مشر زنانا راوستا چی دا کور ماحول دا زما سنجیدہ چی کم دے برقرار پاتی شی لہذا محدثین و حضرات لکلی وی دمر بے پناہ محبت دا حضرت جابر سرا دا رسول اللہ او بیادم دا اغد وعدن رسول اللہ نخبری گی اغور توی لس رضیوش وچے وعدہ میں شوے دے لہذا محترم عیزانو نو دا دی اجتماعاتو مقصد ام دا دے پیغام ام دا دے چی منگا او تاسو دا خپل نکاحونا دا دا سنت طریقے مطابق کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اغلی کلی وی منگا چی دا نکاح تڑو الحمدللہ اکثریت علماء ناس دی نو دا نکاح پا خطبہ کے درے آیتونا
دا مستحب او مسنون دی. صاحب د مشکات چې کله کتاب النکاح شروع کوي نو مشکات شریف دا 3 آیتونه ذکر کړي. یو د سورت نساء اولنې آیات دی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. دویم د سلورمې پاره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. او دریم اخیرنو پارو کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. مفتی شفیع سے فرمای مونږ دا 3 آیتونه دا د نکاح په خطبه کې وایو او حال دا دی چې د 3 واړو آیتونو کې د نکاح مسائل نشتا او د قرآن کومو آیتونو کې چې د نکاح مسائل او احکام بیان شوي دي دا د نکاح په خطبه کې چې کوم دی مسنون نه دي. وجه هغه بیان کړی دا چې دې کې لم او سر څه دی چې مونږ دا 3 آیتونه دا مونږ د نکاح په خطبه کې وایو. وای وجه پکې دا ده چې د 3 واړو آیتونو کې یو خبره قدر مشترک ده چې هغه د اتقوا الله ده چې کور کې د نکاح رااله کور کې د واده مرحله رااله په دې موقع باندې د رب العالمین نه ویریږه. اسې نه چې دا نکاح په داسې طریقه باندې وکې چې د رب العالمین خفګان او دارنګ خلاف شرع امور دا په دې نکاحونو په ودونو کې دا درنه اونشي. لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب فرمای وای د الله نه د یری آیتونه دا خو ډیر زیات دي. بیا موږ د نکاح په خطبه کې دا 3 آیتونه ولې وایو؟ وای وجه هغه بیان کړی دا وای دا 3 آیتونه موږ ځکه وایو چې دا کومه دورانیه د نکاح او د واده ده وای دا په 3 پیریډو باندې مشتمل ده. یو پیریډ خدا دی چې حضرت مولانا جمال الدین هغه به د خپلو بچو د پاره کویدن کړي دعای خیر به کړی ګوړماته به کړی نیوکه به کړي. بیا څوک کال پس واده کوي څوک 2 کال پس کوي. نو یو دورانیه حضرت مفتی شفیع صاحب فرمایي چې هغه دادا چې دا د کویدن نه والا تر د دې واده پورې دورانیه ده. نو دې دورانیه کې د الله نه یره وکي. دا اولنې اتقوا الله چې دا په خطبه کې د نکاح د مولوی صاحب وای د دې مقصد دغه دی چې دې دوران کې د خدای نه ویریږي. هغه فرمای وای د ډیر جنکو د خاندانونو د هغې ګیټونه او دروازې دا د لور خور د ورکولو نه پس ختم شي. څنګه ختم شي؟ لور خورې ورکړه او بیا چې کوم دی صاحب د واده هغه چې چاله ورکړې ده هغه زومګی راغی هغه سره د تره زامن رالل هغه سره اوښي رالل بیا د بیټه کم شته د اجرم شته او دارنګې چې کوم دی هغه جوپې الکان کور ته دننه کی او ټول زنانه ورسره ستړي مشي. لہذا د کور دروازه ختمه شوه. د جنۍ رونه رالل الګ په ځان باندې نه پوهېږي چې د جنۍ چاله ورکړې ده چې رالل نو اوس دا اوښي بار نشي کېنولی بیټک کې سیدې کور ته دننه کی. او قسم دی زه 2 داسې جرګو کې ناست یم چې هغې کې د واده نه مخکې جدائی او سپریشن راغلی دی. یو ځای کې زه چې کوم دی صاحب هغه جنۍ ورکوله هم زه په جرګه کې ورسره تللی وم. هلک سعودي کې و ورور یې ما پسې راغی وایي دا سړی ستا اشنا دی. موږ ورلو هغه جنۍ چې کوم دی صاحب وله ورکړه 2-3 میاشتې پس هغه هلک بیا راغی وایي د هغه جنۍ پلار له بیا ځو. نو ما ورته ویې څه کې نیټه ږدئ؟ وایي نه بیا دې په لاره پویه کوم. ما وی کېدی شي سعودي والا دی راغلی به یې چوټي به یې کمی بس نیټه به ږدي. په لاره مې ورته ویې هلکه څه چل دی؟ وایي دا جنۍ پرېږدو. ما یې ولې پرېږدې؟ څه شرعي نقصان دی پکې؟ موبایل دور دی بل چا سره رابطه ده نه اسم پکې نشته خو یې پرېږدوی. نو ما یې چې اسم پکې نشته څه بیماره ده؟ وایي نه بیماري پکې نشته او ښه د صوم و صلات پابنده حیاناکه. بیا یې ولې پرېږدې؟ وای دا چې زما د ورور به چنګچي چلوله او دی جنۍ لسم کې سبق وي دا به په بله چنګچي کې تله دی به ورپسې شاته نه خطا و هغې به ځان ښه پټ کړی خو صرف دا سترګې لیدلې نورې نه وه لیدلې. اوس چې وایي دام وله کړې ده هغه ارامي وله هغه ځای نه ټچ والا موبایل را لېږلی دی. نو د شپې ورسره د واټسپ او مسنجر باندې کالونه ورته کوي یو بل اینی ریني. اوس یې چې سمه لیدلې ده نو اوس یې خوښه نه ده. ما د 12 بجې ده بیا د پلار ته وایي څوک دا چې د دې وجې نه کوي تب څه پښتو در کې شته دا به ورته څوک وایي. ما یې څه بل څه عذر جوړ کا. نو لہذا خو به هر کې زما شنه او زه ورسه لاړم ما یې چې اوس نه خوښه نه ده بیا به ورته څه کوي. چې ورلو هغه پلار مې خبره پویه کا پویه شه چې بس نه خوښه هغه وی مولوي صاحب سترګو کې اوښکې رالی وایي زه خو به د خپله لور پاتې کړم خو زما د عزت به څه کېږي. ما یې ولې ستا د عزت چا څه کړي دي؟ وایي دا خو چې دی ارامي له ورکړه تا کویدن کې نکاح وتړله. موږ وی چې مسافر دی د مسافرو ژوند ګراني د وله موبایل را لېږلی او ټچ والا
د هر اتوار او د جمعې په شپه به یو غنټه یو بل سره غپ لګو زما د هغه عزت به اوس کېږي ما ورته وی الله دې د حضرت مفتی شفیع په قبر کروڑونه رحمتونه را نازل کی هغه وای چې دومره ځان سستوه ما چې لور خور دې ورکړه اوس په ځان باندې نه پوهېږي ما سي هغه طالبانو ته وی چې یو الګ کوېدنو کې واده لا نه کړي دا څومره د خوند ټیم وي نو دې ټیم کې چې یو غنټه دا په موبایل لو بل ته لګي نو زما په خیال سخوت می خواجاګان به یو بل ته خو یو بل ته به څه خدای خبر نو ما مفتی شفیع صاحب وای چې د دې اولنی اتق الله تعلق دغه ټیم سره دی دا لور خور دې کنټرول کا د کور دروازه دې برابر کا او بل تخبه کې مونږ ناستو یو جرګه کې دغه شان جنۍ پرې خودا قسم دې د جنۍ پلار راته وي وای د عزت په مسکیږي ما ولې وای دې آرامي خو زمونږ په جنکو چسکې اخسته مې څنګه چسکې وای دې براغه اختر کې او دارنګ شوق قدر او دا تر اتبا مونږ به زمونږ سوم دې مونږ به کور ترا وسته د رونه بم وسراتل مونږ برا وسته تر ځامن بم راستل ما وې دا تپوس به دې هغه ټیم کې کړو چې مولوی صاحب واده لا نه دې کړي او دا ټول را روان دي زما د لور او د خور د لاس ورکول چې کوم دې صاحب څنګه دي لہذا حضرت مفتی شفیع صاحب وای اولنی اتق الله تعلق د دې سره دی او دا دویم اتق الله د دې تعلق د واده د دې مرحله سره دی مفتی شفیع صاحب فرمای وای ډیر د واده کورونه داسې دي د جنۍ د الګ چې دا 2-3 ورځې دا غي گیټ او دروازه نه چې کم پلاړه باندې لون رشتہ دار دی دا کور ته آزاد زی راځي څکه مور سره لګ ملاويږم او خزي سره لګ ملاويږم او خور سره د مور سره د پکور کې ټول عمر خبره نه کوي خو په پردي واده کې ورتاغه مور بیا ګران شي لس منټه کې بیا اته پیری ورن نوزي ټول خزو کې وګرځي او بیا چې کم دې بار تروزي موږ دا مدرسین خو بارش بنه شو کوله نو خار کې رشتہ دارو کې بیان مې وکړ واده دغه حواله باندې نو ما ورته وی چې د کور دروازه د واده د ملمنو پورس او د باده پورس باندې دا برقرار اوساتای چې د بالغ الګ درنا کور ته ګورې لا نرشي د خپل کور ناری نه بم دسی کده د خپل کور دی زنانه پکې ټوله پردای دا چې کم دې سیب راجم شوی دی نو خار کې بیان مې وکړ واپس چې تخبه تلا نو مرا رسیدلې 12 بجې وې د شپې یو ملګری رنگ راک ما ته وی مولوی صاحب ته خلاړې او درنه چغړه پکې وشوا مې ولې و یو آرامي کور ته نه وته یوې جنۍ له تصویر په موبایل وېستا غروغه جنۍ واغې ته سپېړه وېستا موبایل ته دیوال ته وېستا لو یو ما جوړه شو هغه د کور مشر تبلیغي امیر صاحب وې د شپې 12 بجې ډانګي تلاش کو چې سونه الکان کور کی وغه ټوله چې کم دې بار ته وېستل نو ما وی امیر صاحب ډانګي تلاش کې خود شپې 12 بجې دا د ورځې 12 بجو نه یو ډانګي والا دی کې درول غختل چې به یو لګ د کور ته لانل شي نو لہذا حضرت مفتی شفیع فرمای وای دا دویم اتق الله د دې واده د شپې او د واده د ورځې سره د چډانګې چاله ورکا چې کور ته درنه سوکنه نه نوزي لوی عظیمه فتنه اوس د موبایل دا زنانو باندې بم پابندي لګوي په کور کې قسم دې چې کوم ناوي را واده شي دې زنانو سره ټچ سیټونه ور سره دا اکثریت نارینه ول ور کړي دیلا خپل خاوند د خپل ناوي نه لیدلی پردو کورونو کې نارینه اغه ناوي ویني دا غي زنانه ویني نو پسنانو بم دا پابندي ولګوي دا دویم اتق الله دې د پاره چې ګوره کور کې خزه موبایل روانلی نه ناوي له تصویر وباسي نه بل له تصویر وباسي او نه بل له تصویر وباسي نو په دې وجه باندې هغه فرمای وای دا دویم اتق الله دا دې چې دا دورانیه دا د شریعت موافق تیر کوي دا دویم اتق الله دا دې چې د کور کې دا کمه زنانه دي تنگ لباس وانه چي نری لباس وانه چي بغیر د لوپټې نه چې کم دې سیب سر تور سر دا په دی واده کې دا شپه ورځ چې کم دې دا تیر نه کی او هغه فرمای چې دا دریم اتق الله د دې تعلق د دې واده نه پس ژوند او زندګۍ سره دی چې دا کم زوجین دي دا خزه او خاون د دوی په خپل مابین کې با دا خادي او دا خوشحالي په حقيقي مانو کې خوشحالي څنګه ګرځي دا په دې واده اله خوشحاليږي مینا او محبت به اله قائم وي چې دې الګ کې د خدای نه يروا او دې جنۍ کې د خدای نه يروا کدي جنۍ کې د خدای نه يري دا به د الګ پلار تخپل پلار وای دا به د الګ مور تخپل مور وای دا به د الګ خور تخپل خور وای په ایمان وای چې دا سناوي راولي چې دا سخر ته د پلار په نظر ګوري دا خواخه ته د مور په نظر ګوري دا د خاون رور ته او د خاون خور ته د خپل خویان درونو غنتی ګوري دا په حقيقي مانو کې چې کم دی خادي دا او د قرنګ چې په دې الګ کې د خدای نه یری
دی به پلار له د پلار مقام ورکوي مور له به د مور مقام ورکوي ښځې له به د ښځې مقام ورکوي بله شپه زه حمدالله جان مولوي صاحب یو هفته وشوه دا چې کوم دی صاحب هلته کې مونږ یو واده کې د دم بیان و سمام بیان و ډېر ناوخته بالولي سره د په هغه تقریر کې قصه وکړه چې هغه ورځ یو بابا راغی او په چغو یې راته وجړل ما ترې تپوس وکړه چې بابا ولې څه تکلیف دی درته وایي راته یې ویې چې زه او ښځه دواړه بیماران یو هغه یو زوی کرو 3 میاشتې مو ورته کره تېرې کړې بیا هغه زوی به مې ډېر قار قار ګرځېده کله به یې معشوق نه سوک ویسته او کله به یې ښځې ته کنسل کول ما ورته ویل دا ولې تاسو پریشانه نه وایي چې پریشانه به نه یم ټینشن به نه وي 3 میاشتې ده چې دلته دواړه پراته هغه بل کره نه ځئ لہذا محترم و عزیزانو نو چې دکې د خدای نه یری دی به پلار ته پلار وای دی به مور ته مور وای دی به ښځې ته ښځه وای او په خپل مابین کې به قسم دی د تخبې کې اوس هم زه یو جرګه کې ګرځېدم یو پیغله جینۍ د خاوند نه لاړه چې لاړه ما پسې دا غالک مور راله وای مولوي صاحب قسم دی که د ګل ګزار مې پې کړی وای د ساري چې ولخې پراټې او چای پخه کم بیا د انګور را پاسوم نه پې جامین زم نه پې ټک کار مې پې نه دی کړی بیا هم تلې پلار کېنولې ده زه هغه پلار پسې لاړم هم تبلیغي زما خاشنا و ما ورته ویې دا ولې څه مشکلات دي ورته ما ته یې ویې مولوي صاحب ما خو دا ښځه چې دا لور ده دا خو ما ډوډۍ له نه ده لېږلې ډوډۍ خو ما دې له کور کې م ورکولی شوه وایي هغه ما ته وایي چې بیډ کې زم پرته یم او دیم پروتي او د شپې د 2 بجو پورې دی د پردو جینکو سره په واټساپ باندې لګي ګپونه لګوي نو زه هلته کې بیا څه کوم نو چې په دې دواړو کې د خدای نه یری د دوی د خپل کورنۍ ژوند او زندگی حضرت مفتی تقي صاحب په دې موضوع بیان وکړه بیا یې ناڅاپه د خولې نه هغه خپل پیر او مرشد ډاکټر عبدالحی عارفي صاحب ته ډېرې دعاګانې وکړې وایي الله دې د په قبر کروړونه رحمتونه را نازل کړي د زمونږ اصلاح کړې وایي 40 سال زما د واده وشو ما ته لا دا پته نه لګي چې زما او د ښځې په کور کې چېرته کې خفګان راغلی نو کریم پروردګار دې د دغه درې واړو آیتونو چې کوم دی د هغې صحیح مصداق د دوی دا خادي چې کوم دی وګرځئ مولانا صاحب دې پې الله ډېر خوشحاله کي او ډېر لوی اکابر علما دلته تشریف فرما دي خو حضرت مولانا حمدالله جان صاحب دا عمره اندازه ما ته یاده کړې وه چې دومره بیان خامخا وکئ په دې وجه زه د هغه ټولو په خدمت کې چې کوم دی نو د هغې معذرت هم کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین